बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क़दरमनो कतुनको द सेहत प्रोग्राम रोग सेहत सरा जस्ता सुकुरबा जलील खान तासु په خدمت کې حاضر یم او څنګه چې تاسو تیر نه تیر پروګرام کې کتلی و چې مونږه په غټوالي باندې یو خصوصي پروګرام کړو هغه خويندې وروڼه کم چې د غټوالي نه ډیر زیات پریشان دي او دا ورته ډیره لویه مسله جوړه کړې ځکه چې غټوالی به ذات خود خو یو بیماري او مسله خدا چې کله په وجود کې او دا د نور وړو وړو مسلو سره یوځای شي نو بیا ډیره غټه لویه مسله جوړیږي د ټول نه اول خو چې یو سړی وجود هغه باندې درونی نو ټول نه زیات مصیبت او تکلیف کې خدا هغه خپي چې هغه دومره زیات وزن هغه اوچت کړي نو د دې حل څه کیدی شي د دې لکه د عمر دپاره د دې نه خلاصون څنګه چې دی کیدی شي د هغې دپاره زموږ سټوډیوز کې موږ چې میلمه راوښتی و نن بیا د هغوی موږ مننه کوو چې هغوی رالل سټوډیوز ته او زموږ په وینا باندې دلته زموږ په دې پروګرام کې ګډون وکړو نو د هغوی زه تعارف تاسو سره وکړم ډاکټر محمد صیب خان موږ سره ناست دی او د ډاکټر محمد صیب خان تعارف دا دی جي چې دیو بیریټریک اوبیسټي سرجن دي د دې سره سره اسوفیګو ګیسټریک سرجن هم دي او شفا انټرنیشنل هاسپټل اسلام آباد کې دي اوس دا بیریټریک سرجن څه ته وایي بیریټریک سرجن یا اوبیسټي چې کومه ده که نه اوبیسټي غټوالي ته وایي لکه وجود چې چا غټي وزن یې سیوای د هغې سرجري دي وکوي او هغه ډېر په اسانه طریقه باندې کوي یعنی مطلب دا چې د کیمرو په مدد باندې کیږي موږ چې د اپریشن نوم واورو نو ویریږو چې یاره دا به څنګه اپریشني نن سبا هغه دور نه دی ډېر جدید دور دی او ډېر په جدید مشینونو باندې ډېر په اسانه باندې لکه نن تاسو دیو سره چې دی لاړئ د دیو کلینیک کې وزټ کو شفا انټرنیشنل اسلام آباد ته او د دیو سره هم ټایم واغست دیو تاسو له سرجري وکړه په سبا تاسو خپل کور ته ځئ او نه څه داسې د هغې نه پس خاص پرهیز پال شته هېڅ هم نشته دی او په دې یو کال کې تاسو چې دی ستاسو کوم هم وزن تاسو اچیو کول غواړئ نو هغه تاسو اچیو کوئ خو په لومړني 3 او 6 میاشتو کې چې کوم حیران کن ریزلټس د دې په پیشنټس کې راغلي دي نو هغه هم په دې پروګرام کې تاسو سره شریکو د دې د کوالیفیکیشن یا د دې د قابلیت باره کې که خبره وکړو نو اف آر سی ایس یې کړی دی رایل کالج اف سرجنز ایډم رانه د دې نه علاوه ډپلوماټ د یورپین یونین بورډ او د دې نه علاوه اسوفیګو ګیسټریک سرجري کې یورپین بورډ کړی دې نه علاوه ټرین شوي دي په اوبیسټي سرجري کې یعنی د دې غټوالي دا سرجري چې ده دې کې ټرین شوي دي په جرمني کې نو دومره قابل ډاکټر محمد صیب خان چې دی هغه موږ سره ناست دی هغوی ته پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی ډېره مننه تاسو دوباره ماته ډېره مننه چې تاسو راغلی ډاکټر صاحب موږ په غټوالي باندې خبرې اترې کولې په تېر پروګرام کې خو دا دومره جوور ټاپک دی چې دا په یو پروګرام کې خو څه چې دې باندې ډېر ښه پروګرامونه وشي نو کور کېدل مشکل دي ځکه چې دې وخت کې زموږ زیاتره چې کومه آبادي ده نو هغه د دې څیزونو ښکار ده خصوصي په ښارونو کې چې کوم خلک دي که نه جي نو هغه د غټوالي ډېر ښکار دي بیا د هغه زنانه چې په کورونو کې چې دی هغه دی نو د هغوی د غټوالي ډېر زیات ښکار شي بیا هغه زنانه چې واده وشي دا نوټ کړی شوي دي چې د هغې وزن ډېر په تیزۍ سره ځي آیا دې خبره کې څومره صداقت شته دی چې واده نه پس یا د واده نه پیله څه چینج راځي په دې زنانو کې که خبره وکړو نو څنګه چې تاسو وې اوبیسټي غټوالی چې دی نو نن سبا هر دریم څلورم کس ته دی وروستو پروګرامونو کې ما تاسو ته ووایي او دا د ټولو بیماریانو جړ ده ټیک ده جي همدې سره چې دی نو شوګر بلډ پریشر او د زړه تکلیفونه چې څونه دي های کولیسټرول لیول دا ټول همدې غټوالي سره دي بیا د جوړونو دردونه آرترایټس د خاص کر د ګوډو آرترایټس او لاندې د انکل جوائنټ چې کوم پرابلمز دي نو دا ټول غټوالي سره چې دی نو اټیچډ دي دغه سیټیز کې غټوالی چې دی نو د کلو په نسبت لږ ډېر دی خو چې کوم زما ابزرویشن دی نو زما زیاتره مریضان چې دي نو کلو نه راځي او خاص کر زنانه دي هغې کې اوبیسټي ډېره د کومو لکه خیبر پښتونخوا خبره وکړو نو زیاتره تاسو له مریضان چې د غټوالي نه پریشاني کومو علاقو نه تاسو مردان چارسده سوات صحیح تقریبا ټولو علاقو نه خو دا چې کوم میداني علاقې دي که نه دې نه لږ ډېر راځي داسې سوات کې چې کوم سیټي منګوره کې خلک دي د هغه ځای نه مریضان راځي ایبټ آباد نه مریضان ډېر راځي نو دې کې ډایټ چې دی نو خو افکورس چې دی نو یو ډېر پرایم فیکټرز دی چې کوم زموږ ډایټ دی ډایټري هیبټ زموږ ډېر زیات چینج شوي دي مونږ چې کوم څونه ارګینک میلز دي نو اوس نه مونږ ټول ریفاینډ فاسټ فوډس خورو او کاربس چې دي ډېر زیات خورو او دې نه علاوه دا دی چې کوم زموږ د
فود کوالټي چې دا نو هم انفارچونیټلی چې دا نو ډیره دا شوې ده خرابه شوې ده هغه شانتي ډایټس نه دي چې څه کې پروټینز دغه یو بیلنس مقدار کې فیټس یو بیلنس مقدار کې نو بس ټول زور چې دی نو کاربوهایډریټ طرف ته د کاربوهایډریټس کې دا چپس وغیرہ شامل دي وریجې دي د بیکري ټول آیټمز دي دا ټول څیزونه چې دي نو دا ویټ ډیرای او بل د سره سره چې تاسو وایئ چې زنانو کې دا مسله ډیره ده نو کې مین ریزن دا دی چې کورونه اوس واړه شوي دي لوی کورونه نه دي چې ورکې ټوله ورځ ایګزرشن کوي ګرځي نو وړو کورونو کې د واک کونې هم ډېر زیات موقع ته نه میلاوي دې نه علاوه کورونو نه بهر هم هغه شانتې اوس ماحول نه دی چې کلاو ځایونه او ښارونه کنجسټډ شو لرې کورونه ایون کلو کې چې دی سوات تک تاسو لاړ شئ او دغسې چارسدې تک لاړ شئ نو کورونه بالکل یو بل سره کوڅې تنګې او واړه کورونه بالکل صحیح خبره نو چې کوم امیران خلک دی مخکې خو زموږ کنسپټ دا و چې مالدار خلک چې دي نو هغې کې اوبیسټي ډېره ده خو ابزرویشن دا دی چې کوم درمیانه اکنامک کټګري والا خلک دي یا غریبانان نو میډل کلاس چې دي نو هغې کې اوبیسټي لاس نور هم ډېره ده هغې وجه دا ده چې کوم فاسټ فوډز او کاربز او دا سیزونه چې کوم دي چپس او وریجې دا چې دي دا ارزان میلاویږي چې کوم ریډي میډ فوډز دي او چې کوم بازار ته چې لاړ شئ چې کوم ښه فوډز دي نو ګران میلاویږي چې کوم د صحت لپاره صحیح پروګرام کې تاسو موږ ته لایف کال هم کولی شئ جی لایف کال چې دی هغه نمبر به ستاسو په وړاندې باندې ښکاري هغې باندې موږ سره تاسو نیغ په نیغه پروګرام کې خبرې اترې کولی شئ د دې نه علاوه د ډاکټر صاحب چې کوم واټساپ نمبر دی او د موبایل چې کوم نمبر دی هغه هم زه تاسو ته وایم 0316 1288 دا د ډاکټر صاحب نمبر دی په دې باندې تاسو اپوینټمنټ اخیستی شئ او تاسو چې دی بیا د دې غټوالي نه که تاسو ته مسلې هغې مسلې حل به تاسو ته ډاکټر صاحب ښیي د دې کلینک ته وزټ وکړئ شفا انټرنیشنل هاسپټل کې د دوی کلینک دی او دوی د ډېر وخت نه چې دی د غټوالي علاج کوي او ډېر کامیاب علاج دوی چې دی کوي که بریک نه وي نو موږ به داسې یو ستاسو یو مریض دی چې د هغې تصویران مو وښایو چېرې هغه د اپریشن نه وړاندې څنګه و هغه پیشنټ او اوس هغه څنګه دی نو موږ تصویر چلولی شو چې د یو زنانه ده ښه بریک دې وخت کې د بریک وخت شوی دی خو د بریک نه پس به تاسو لازمي د دې په انتظار کښېنئ چې تاسو به حیران شئ چې یاره د سرجرۍ نه مخکې یو زنانه د هغې اپریشن کړی دی چې د هغې وزن څومره زیات دی او بیا د سرجرۍ نه پس هغه څومره خوش خوشحال خپل ژوند تیروي او څومره د هغې ماشاءالله چې دی د وجود نه هغه اضافي چې کوم وزن دی هغه ختم شوی دی او ماشاءالله ښه هم لګي پس په نظر باندې هم ښه لګي چې یاره وزن کم شوی ظاهره ده چې دا د ظاهري خوبصورتۍ سره هم ډېر زیات تعلق لري غټوالی نو پروګرام کې وخت شوی دمې دما خلو بیا راځو ستاسو په خدمت کې صحت کې یو ځل بیا تاسو سره کلی وایو نننی زموږ پروګرام چې کوم د صحت په حواله دی په دې کې زموږ موضوع دی غټوالی موټاپا یا اوبیسټي په انګلیش کې ورته اوبیسټي ویلې کېږي په اردو کې ورته موټاپا ویلې کېږي په پښتو کې ورته غټوالی ویلې کېږي وجود چې د انسان غټي او هغه د هغې نه پریشان او بیا غټوالی چې دی هغه نورو مرضونو سره یو ځای شي نو هغې نه بیا ډېر لویه مسله جوړېږي او هسې هم یو انسان چې غټي نو په معاشرې کې هغه ته په خلکو کې ناسته پاسته کې په خلکو سره په روزمره په زندګۍ کې چې دی ډېر لوی مسلو ښکاري هغه خلکو ته پیغورونه ورکوي یا په داسې نامو باندې هغه ته آواز کوي چې هغه ته بد لګي هغه ته دا لګي چې زه دې داسې کپړې واچوم چې هغه په ما باندې فټ راشي نو داسې ډېرې خبرې چې هغه د دې سره تعلق لري او په سټوډیوز کې موږ سره ډاکټر محمد صاحب خان صاحب ناست دی هغوی سره د بریک نه وړاندې خبرې وشوې او د بریک نه وړاندې ما د یو مریض خبره هم کړې وه چې هغه مریض به موږ تصویران ښایو نو تپوسونه ما سره هم شته او ټلیفون کال هم شته زه به ټلیفون کال به واخلو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام روز څوک خبرې کوي د کوم ځای نه خبرې کوي چارسدې نه خبره کوم شهاباد نه چارسدې نه او څه نوم دی ستاسو عدنان جی ارسلان عدنان عدنان پروګرام کې به څه ویل غواړئ دا زما جی زموږ ویټ لږ زیات دی 80 وزن دی ستا خپل که د مور بیبي خپل ستا خپل ویټ نه دی امور نه د مور بیبي ویټ 80 دی صحیح ده او ډاکټر صاحب سره خبره وکړئ نه دی امور نه 80 وزن دی دا څه ډېر زیات خوږي سره
صحیح ده ډاکټر صاحب که تاسو دوی له دې جواب ورکول غواړئ نو دا چل دی چې 80 کیلو وزن چې دی نو ډیر دی خو څه ډیر زیات هم نه دی نو دې کې دا دی چې د دې ایوالویشن مخکې کون پکار دی د دې هایټ مخکې کتن پکار دی ولې چې اوس 80 کیلو 82 کیلو وزن که د سړي نو خو ښه وزن دی خو که 80 کیلو 82 کیلو وزن د ښځې او د هایټ کم وي نو بیا واقعي اوبیسټي طرف ته ځي نو مونږ یو فارموله باډي ماس انډیکس ورته وایي بي ام آی ورته مونږ وایو نو د مریض چې کم وزن وي د هغې نه راوباسو او د هغې چې کم هایټ مونږ میټرز کې ایښتی د هغې دواړو نه مونږ اخذ کوو بیا بي ام آی نو که بي ام آی د مریض 35 نه بره نو بیا مونږ ورکې سرجري کوو او 30 نه 35 که درمیان کې نو بیا مونږ هغې کې ډفرنٹ میډیسنز یا انجکشنز یا مریض ته ډایټ او ایکسرسایز چې دی نو ورته ایکسپلین کوو نو دی د مخکې وښایي چې د دې ایوالویشن وکړو چې دی ته سرجري پکار ده که دی ته جسٹ میډیسن پکار دی یا ډایټ ایکسرسایز پلان باندې عدنان ته داسې کار وکړه دا ټلیفون نمبر چې کوم د ډاکټر صاحب په سکرین باندې تاسو ته ښکاري که نه دا ته ځان سره نوٹ که په دې باندې واتس اپ هم کولی شي په دې باندې اپوینټمنټ اخیستی شي نو شفا انټرنیشنل هاسپټل اسلام آباد ته مور بي بي راوله دوی به وګوري او بیا به تا ته ووایي چې یاره آیا دې ته د سرجري ضرورت شته او یا که دوايانو په ذریعه باندې تاسو له چې ټریټمنټ چې دی هغه پاسبل دی ښه ډاکټر صاحب اوس به موږ هغه مریض طرف ته لاړ شو کوم چې تاسو د هغې سرجري کړې ده که تاسو موږ ته هغه تصویر وښایئ چې یاره جي د سرجري نه پیله د دې مریض چې دی د دې څه صورتحال و نو موږ به لږ وینو چې دا پیشنټ ده جي د دې دې وخت کې څومره وزن دی جي دا چې کوم په سکرین باندې ښکاري دا 109 کیلو ده 109 ښه جي او دا 109 د دې ته بیا د مارچ فرست ویک کې د دې اپریشن شوی او چې لا اوس د دې جست 5 months زما خیال مارچ 2022 کې جی جی ښه جي نو 5 months کې دی چې دی نو 26 27 کیلو کم کو خدا به 10 15 کیلو د دې کال اخیره کې چې دی نو نور هم کم ها 27 کیجی جی 20 کیلو دیو د مارچ نه واخله تر دې وخته پورې کم کړی دی نو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې پوره کال کې بیا څومره چې تاسو وزن غواړئ هغه هومره کمیږي نو دا صرف د مارچ نه واله تر دا اوس د اګست میاشت بس ختمېدو باندې ده او ستمبر شروع کېدو والا دی تر دې وخته پورې د دې وزن دونه کم شوی دی اوس د دې صورتحال څه دی وزن کمېدو نه پس نو آفټر چې کوم پکچر دی د دې د اپریشن نه پس هغه به موږ وګورو چې دې وخت کې ښه جي دا اوس دغه پیشنټ ده چې د وزن کم دی نو په هغه تصویر کې او که په دې تصویر کې موږ وګورو نو ډېر واضح فرق دی او ظاهره ده چې هغې جسم اوس کافي حده پورې سلم شوی دی او دا به نور مزید هم وزن کم جی انشاءالله صحیح دا تاسو پیشنټ وکتو 20 نه 25 کیجی چې دی نو دا به یو کال کې مزید کمی یعنی که 25 کیلو دا نور کمی وزن نو د دې مطلب دا ټارګټ ویټ د دې چې دی نو 60 نه 65 کیلو ماس ها لکه دې مریض دا ویلي چې زه 15 کیلو پورې خپل وزن کمول غواړم د دې وزن مو 109 کیلو او د دې ټارګټ دا چې زه به 15 کیلو وزن کموم نو اوسه پورې 27 کیلو کم کړی دی په دې 100 میاشتو کې او چې یو کال تیریږي نو دا به یو 50 کیلو کم کی او بیا ظاهره د یو کال 2-3 میاشتو کې به دا خپل اک وزن کم کی کم چې د دې ریکوایرډ دی صحیح ده ښه ډاکټر صاحب اوس چې تاسو دا سرجري کوئ دا کوئ څنګه که کتونکو ته لږه ووایئ نو دا سرجري چې مونږ کوو دا لیپروسکوپک طریقې سره کوو څه ته عام خلک لیزر وایي خو اصل کې لیزر سرجري دا نه څنګه چې د ګال بلیډر د تریخي دپاره اپریشن کوي لیپروسکوپک خلک هماغه شانتې دا مونږ کوو وړو وړو سورو سره کوو لوی کټس نه لوی داسې خېټه داسې کټ کوو نه واړه واړه سوري څلور یعنې داسې د یارې ضرورت نشته چې 1 سنټیمیټر سوري او بس چې دی نو د هغې تھرو کیمرا او زموږ انسټرومنټ ځي او د معدې سایز یا وړوکی کوو یا چې معدې سره سره چې کومه کلمه وي نو بایپاس کوو 2-3 قسم اپریشن یې چې دا موږ او مریض چې دی نو د اپریشن په سهار داخلو او د اپریشن په سبا چې دی نو بیا کور ته ځي 1 سنټیمیټر خو ډېر ماینر او 1 سنټیمیټر بیخي وړوکی لکه مطلب دا دی چې کوم په ګوته باندې مخایو 1 سنټیمیټر خو ډېر کمی او ذهن خلکو ذهن کې هم دا دی چې دا به چېرته پوره خېټه ورپسې سیري که څنګه چل کوي چې دا یا دغه به ترې ځکه خو د پیشنټ ریکوري ډېری که نه او باقي شپږ اوه میاشتې پس چې کم کټ سي نو هغه ښکاري نه دونه فاین کټ سي چې هغه ښکاري نه یعنې دا معمولي سوري نه دي دا تاسو په خېټه کې دا تاسو ته کوي
او دغسې ستاسو وجود نه څه غوښې مخې نه کټ کوي دغسې بیا تاسو قدرتي طور باندې دا وزن تاسو بیا کم کوي چې څنګه دیو دا تاسو ته دا سرجري وکړي وخت شوی دی د دمې دماغ لو بیا راځو تاسو په خدمت کې ما چې په دې پروګرام کې موږ په صحت باندې خبره کوو او نننې چې زموږ کوم موضوع دی او موږ کوم ډاکټر صاحب راوختی دی نو هغه موضوع دی غټوالی چې مطلب دا دی ډېر خلک داسې دي خویندې وروڼه چې هغه د غټوالي یا وزن د زیاتوالي د وجې نه پریشان وي نو دا پروګرام هم د هغوی دپاره دی او ډاکټر صاحب موږ سره ناست دی ډاکټر صهیب خان صاحب ښه ډاکټر صاحب تاسو د بریک نه وړاندې دا خبره وکړه چې د دې هېڅ څه مسله نه او دا وړي وړي کې سوري لګي څه دونه غټ خلکو په ذهن کې دا دي پته چې چړې چاقوانو سره به دا اپریشن کېږي یا دا غوښې ته کټ کوي یا دا څنګه داسې نری شوه لکه فرض کړه ستاسو چې کوم دا مریض اوس موږ وښودلو 109 کېجي او بیا د دې دا دویم تصویر نو ډېرو خلکو په ذهن کې داسې راځي چې یار دا صرف وجود لکه د دې خو مټې مو سره وړې شوې لکه اوورال وجود یې کم شو یعنی که مټې غټې غټې وي که نه پهلنی تصویر چې موږ وښودلو اگر آپ وہ تصویر یو ځل که دا تصویر تاسو یو ځل بیا وښایئ نو په دې کې تاسو وګورئ چې د دې دا وجود چې دی ټول مکمل طور باندې سلم شوی دی لکه نری شوی دی که مټې غټې دي وہ بیفور والی تصویر آپ دکھا دیں دا یو بل مریض دی جی لکه دا اوس وګورئ دا د غټوالي په ټایم کې کله چې دی اپریشن نه و کړی نو تاسو د دې مټې وګورئ د ده خېټه وګورئ د ده خپې وګورئ لکه خپو باندې وګورئ څومره وزن دی دې وخت کې هم چې دا تصویر ویستی دی نو دی شاید ګوره کرسۍ باندې ناست دی ځکه چې دا خپل وزن ګرځول هم ډېر لوی تکلیف وي او اوس که موږ د دې چې کله ډاکټر صاحب د دې کامیاب اپریشن وکړو نو د هغې نه پس اوس د دې تصویر موږ تاسو ته ښایو چې اوس د دې مریض چې دی څه صورتحال دی دا وګورئ جي اوس هغه څومره په دې تصویر کې هم ښکاري چې د دومره وزن نه ځان خلاصولو نه پس هغه څومره حشاش بشاش ولاړ دی ماشاءالله خپل کاروبار کوي دا شاته خو موږ د هغې کاروبار بلر کړی دی چې کوم هغه خپل کار کوي که نه چې ځکه چې دا خو د هغه بیا مشهورتیا کېږي خو بهرحال دا تاسو وګورئ چې لکه مطلب دا دی چې د دې څونه وزن و د دې د 189 یو سل 189 او د ده عمر څومره د ده عمر 32 33 ځوان کس دی ښه او د هېڅ قسم کار کونې دغه نو قابل نو ولې چې وزن د غریب دونه ډېر و چې دی ګرځېدی به هم نه شلو ودرېدی هم نه شلو چې په ناست به مو نو دی به وده شلو ډراوزینس ده ته ډېر زیات نو اوس دا دی چې اوس خپل کار یې شروع کړلو او خپل دا غټوالی یو قسم له معذورۍ طرف ته سړی ګرځي بلکل لکه بیخي د هر څه نه وباسي او بیا دا بلډ پریشر او دا څیزونه مسره تاسو که وګورئ فیملیز کې که نه نو د شپېتو 15 کالو نه ډېر غټ خلک ډېر کم ښکاري زموږ په خاندانونو کې نو هغه غریبانان یا خو وفات شوي او یا چې دی نو هارټ اټیک او شوګر او بلډ پریشر د وجې بیماریانو بیا دا وزن ختم کړی اصل کې نو د سرجري نه بعد چې کوم سټډیز وایي نو دا وایي چې 9 نه 14 کاله عمر د سړي ډېرېږي د سرجري نه بعد ټیک ده او جی بالکل لکه مطلب دا دی عمر او جن د الله په لاس کې دی خو څومره چې انسان له الله تعالی پوهه ورکړې ده نو په هغه حساب سره یو ټلیفون کال دی السلام علیکم हेलो السلام علیکم السلام علیکم خاجي یو کال و خلاړو خاجي د کال سلسله به جاری وي موږ سره تاسو کال کولی شئ بل د ډاکټر صاحب نمبر هم تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب د موبایل نمبر چې دی هغه په سکرین باندې که تاسو ته دې وخت کې ښکاري او د دیو کلینیک ته راتلی شئ شفا انټرنیشنل هاسپټل اسلام آباد کې چې دی دیو کلینیک او دیو ته تاسو وزټ کولی شئ دیو سره چې دی لاول ورته خپل مریض وښایئ چې دیو تاسو ته بیا هغسې مشوره درکړي چې یاره د دې به اپریشن کېږي یا د دې به څه پروسیجر وي د دې به طریقه کار سي په هغې باندې تاسو پوه کړي د ډاکټر صاحب نمبر یو ځل تاسو وښایي په سکرین باندې چې که فرض که د کومو خلکو دا کال میلاو نه شو چې هغې ته یو بل کال دی چې هغه به معلوم السلام علیکم جی हेलो السلام علیکم वालेकुम सलाम وروره څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه خبرې کوئ جی د اسلام آباد نه اسلام آباد نه ستاسو نوم څه دی جی رومان خان زمان خان رومان خان ښه رومان خان رومان خان څه به ویل غواړئ پروګرام کې بس سر جی تاسو نیوز ګورئ سر جی ډېر مزدار نیوز دی ماشاءالله او تاسو هر وخت جی ښه نو بیا سر جی بس مونږ تاسو نه معلومات غواړو سر جی دا ما خېټه ډېره زیاته غټه ده که نه ښه ویټ نو دې لپاره سر جی تاسو سره څه انفارمیشن دي تا ما ته وښایه سر جی صرف خېټه دې غټه ده یا وجود دې مو سره غټ دی وزن سر جی څومره لکه ټول وجود وزن دې څونه دی
वजन में तकरीबन सर जी 85 किलो भी सुमरा 85 85 किलो ने उम्र दे सोना दे उम्र तकरीबन 19 साल 19 साल और हाइट दे सोना दे लगा मतलब लोअर हाइट सोना तकरीबन 5 इशारियों के 100 आया गए 5 खोटेर 5.5 5.5 आओ दा हो सही दा ठीक छो डॉक्टर साहब तासला जवाब दर कई खा जी डॉक्टर साहब जी नो 5.5 हाइट चे दादा इदे नो दे हिसाब सर खो आइडियल वेट चे दे नो यानी 68 69 किलो पकारते दे त नो आइडियल वेट खो खैर त ढेर कम खल कोई नो 75 किलो पूरे चे दे नो एक्सेप्टेबल दे आई क्या यानी स्मार्ट का सी लग ओवर वेट खो स्मार्ट का सी का दोनों हाइट त दई बाकी 5.5 ही यानी दा लगोंगे दरमियाना हाइट ते नो दई त हम दा पकार दे चे एज कम दे दई त डाइट प्लान जाइश्तन पकारती हो दवराज कम अज कम 3 न 4 किलोमीटर आचे दे नो मंडा दे वाई एक्सरसाइज को हाँ डॉक्टर साहब देर इम्पोर्टेंट उस टॉपिक तरफ तमुंगा लड़ गया पर टॉपिक किधर न सब टॉपिक हो के रागे देर खलक दे जमुंगा यो रिलेटिव हम दे आगा नूर आगा बिल्कुल फिट नहीं लका घट नहीं दागा वजूद खुदा यो खबर दा च घटे ढेर ज्यादा घटा दा कना नो आया स्तासु सर्जरी चे दे ओ कस दे च आगा वई जरा د सर्जरी دې د پاره نه کوم چې زمانه ټول وجود کم شي زمانه د اخیټه کم شي نو دې د پاره تاسو نو مین دې ته مونږ وایو سنټرل اوبیسټي صحیح نو سنټرل اوبیسټي چې ده نو دای د پاره خدا بالکل انډیکیټډ سرجری ده هم شروع شوی ده هم سنټرل اوبیسټي ده پاره او خېټه ټولو نه مخ کې کمی ځکه چې هغه په ورزشونو په ټریټمنټس په هر څه باندې ستړی شو خدا هغه خېټه نه کوي او میل پیټرن چې سونه نو آی کې سنټرل اوبیسټي ډیره زیاته ډیره او خېټه غټي او سنټرل نور خو سمارټ خو دغه خو نه پکې بیلټونه راځي نه پکې پینټ راځي خاجي موږ سره یو بل کال دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی زه اسد خان خبرې کوم چې سعودي عرب نه اسف خان جی اسف خان سب ویل غواړي پروګرام کې زه تاسو پوس کول غواړم چې دا اپریشن چې سرجری چې دا کوم ایج پورې مفید ده لکه کوم ایج مریضانو پورې دا کولای شي صحیح ده تاسو ډاکټر صاحب بل جواب نو د 15 کالو نواله تر 75 ایئرز ایج پورې چې ده نو دا چې ده نو د بک مطابق چې ده نو کولای شي ټیک ده جی خو ما یو سو سرجریز چې دی ریسنټلی 81 او 82 ایئر ایج والا کې هم کړي خو دای مسله مین وزن نو وزن خو د وزن د وجه دای سا کې به تکلیف او د اکسیجن نه بغیر وای چې دی نو د کې دی نو شلو او د شپې به چې دی نو د سا به بند شول اکسیجن کمی د وجه نو چې کله دای وزن بیا کم شول نو دای دغه پرابلم سټیک شو نو اسه جنرally speaking چې دی نو 15 نواله 70 75 ایئرز ایج پورې چې دی نو موږ دا سرجری کوو او ایکسپشنل کیسز کې چې دی نو 75 نه براوم کوم بچي ٹھیک شو جی تاسو ته جواب ملاو شو چې 15 یا کال نه بره پورې دیو سرجری کوي خو لکه 15 یا کال پورې تاسو د سرجری کولای شي او کم نه کم میاد دغه سوار له سکال نه 15 کا اگین پیډریاټک ایج ګروپ کې هم سرجری شروع شوی دی خو زه دای دغه نه صحیح دی او د اوس فخ شوی د مې خو د مې نه پس واپس راشو دا مونږ ډیر خپل اوس دا ډیر دیرینه مسله ډیر خلکو چې نور وجود خو ډیر زیات فټي خو خېټه غټي کنه نو پاغه باندې ډاکټر صاحب سره مزید هم خبره تر کوم وخت شوی د مې دماغ اخلو بیا راځو تاسو په خدمت کې د صحت پروګرام روغ صحت کې بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو او موږ سره ډاکټر صہیب خان صاحب ناس دی کوم چې په شفا انټرنیشنل هاسپټل اسلام آباد کې چې دی بیریاټریک سرجن دی اوبیسټي غټواله د دې سرجن دی او ماشاءالله ډیر کامیاب اپریشن دی کړی دی مونږه د دمین وړاندې خودل چې د دې کوم مریضانو په څومره لږ وخت کې هغه ماشاءالله چې دی خپل وزن کم کړی دی او خوشاله ژوند تیری د دې بریک نه وړاندې مونږه یو خبره کړې و چې را باز خلک دسی چې هغه په نور خو غټ نه خو خېټه ډېره زیاته غټي په دې به خبره کوو خو زموږ په پروګرام کې کال کول د پاره تاسو نمبر ځان سره نوٹ کړئ 051-410-2357 په دې کې تاسو لایو کال کولی شي او د ډاکټر صاحب ذاتی چې کوم نمبر دی هغه تاسو در کومه
په دې باندې تاسو خپل واتس اپ باندې خپل چې کوم تصویر که تاسو راستول غواړئ یا څه ډیټیل راستول غواړئ نو هغه هم تاسو ډاکټر صاحب ته راستولی شي او په دې تاسو اپوینټمنټ هم اخیستی شي خو دې وخت کې پې کال ځکه مه کوئ چې دې وخت کې ډاکټر صاحب په پروګرام کې ناست دی دا پروګرام چې ختم شي نو بیا تاسو ډاکټر صاحب سره برای راست رابطه کولی شئ او د ډاکټر صاحب ذاتي چې کوم نمبر دی هغه دی 0316 0316968 0316128896 د دې اسانه طریقه دا ده که تاسو یریږئ چېرې دا نمبر یو دم د سکرین نه لرې نه شي نو موبایل راواخلئ او تصویر ترې وباسئ نو تاسو ته به اسانه سره دا نمبر یاد پاتې شي نو اوس راځو د ډاکټر صاحب طرف ته ډاکټر صاحب مونږ دا خبره وکړه تاسو ویل چېرې شروع کې دا سرجري راغلې دې دپاره وه چې مطلب دا چا چې خېټه ډېره زیاته غټې نو هغې بیا لکه د هغې دپاره یې دا سرجري راغلې وه سنټرل اوبیسټي چې ده که نه هغه د باقي وجود اوبیسټي نه ډېره زیاته خطرناک ده چې هارټ اټیک رسک څونه دي نو سنټرل اوبیسټي والا مریضانو کې ډېر زیات دی نو سنټرل اوبیسټي نه مراد دا چې د سړي خېټه او چې کم ټرنک ایریا څونه ده چې دا نو لکه تاسو وګورئ چې د مطلب یو نارمل چې کوم هایټ والا کس که نه 5'7" یا 5'6" که نه دغه کس چې دی او وزن یې چې دی همدغه 70 راونډ وي خو ویسټ یې 42 وي نو دا زیات نه دی ډېر زیات دی نو 70 سره 42 ویسټ هسې ډېر کم وي خو 42 خو ډېر زیات خو هایټ به کم وي نو بیا هایټ کم دی هایټ کم دی بیا خو ما ګورئ جی یعنی 42 نه بعض وخت دا 42 هم کم وي 46 بالکل 46 خو ډېر دی که نه بالکل نه یعنی 38 نه بره ویسټ چې دی نو هغه اوور ویټ کې بره مخکې نه دی پکار یو کال دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي او کوم ځای نه خبرې کوي جی ناظم خبرې کوم اسلام آباد نه ناظم صاحب خبرې کوي د اسلام آباد نه جی ناظم صاحب څه به ویل غواړئ پروګرام کې د ټول د مخکې خو زه ډاکټر صاحب شکریا ادا کوم چې زموږ د خپل چینل ته راغی او ډېر قیمتي ټیم یې چې کوم دی نو هغې نه پس ډاکټر صاحب نه سوال کوم جلیل بھائی چې زما وزن تقریبا 80 کیلو دی کېجي او قد 5 فٹ 9.5 انچ صحیح نو آیا د قد مطابق دا وزن صحیح دی او که نه او که صحیح نه څومره پکار دی زما د مطابق جی ډاکټر نو 5 فٹ 9.5 انچ سره 80 کیلو وزن خو ښه وزن دی لږونګې بس 2-3 کیلو چې تاسو نور وزن کم کوئ نو هغه ډېر په اسانه تاسو میاشت کې دننه کمولی شئ چې روزانه یو 2-3 کیلومیټر رننګ کوئ او خپل ډایټ چې دی نو هلک چینج کوئ هغې کې چې دی نو هغې کې الوګان او وریجې او چې څونه بیکري آیټمز دي پیزا او برګر دا چې دی دا چې تاسو 2-3 میاشتې لپاره بالکل سټاپ کوي او د هغې نه بعد هم چې دا ډېر کم هلی نو دا خو ډېر په ارام به 3-4 کیلو وزن خو ډېر په ارام به کم شي او چې 75-76 کیلو ستاسو وزن دی هایټ سره نو زما خیال دا خو ډېر ښه وزن دی ښه سمارټ وزن ډېره مهرباني صحیح ډېره مننه ناظم صاحب د اسلام آباد نه فون کړی او هغوی ته د خپل سوال جواب میلاو شو تاسو موږ ته په دې پروګرام کې ګډون کولی شئ او د خپلې مسلې باره کې تپوس کولی شئ د ډاکټر صاحب نه او زمونږ چې دی د لایف ټلیفون چې کوم نمبر دی هغه دی 0514102357 او د هغې نه علاوه د ډاکټر صاحب چې کوم ذاتي موبایل نمبر دی هغه دی 0316128896 په دې باندې تاسو ډاکټر صاحب نه اپوینټمنټ اخیستی شئ او د غټوالي نه که تاسو پریشانه یئ نو تاسو د هغې علاج کولی شئ د هغې نه علاوه ډاکټر صاحب چې دی صرف د غټوالي سرجن نه دی د دې لکه د دې خو به اوس په ساده پښتو کې یا د دې ټرانسلیشن سره لکه دا بعضې خلکو ته داسې د ایسیډیټي یا تیزابیت مسله که نه نو دا د دې معدې د پاسه یو وال شانته کي او هغه چې کله کمزوری شي یا هغه کې څه مسله راشي نو په معده کې چې تا څه خوړلي دي هغه بره طرف ته زور کوي د هغې سرجري هم ډاکټر صاحب کوي او کم خلک چې پوهېږي نو هغې ته اسوفیګو ګیسټریک پرابلم وایي که نه جي نو دغه سرجري څنګه کېږي او دا څه مسله وي او دا څومره خطرناکه ثابته کېدی شي که د دې علاج ونی شي یو کال دی دغه ځای کې به موږ بیا راځو خو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جلیل صاحب څنګه یې تاسو شکر دی جی الحمدلله خورې څوک خبرې کوي کم ځای نه تاسو خور بانو خبرې کوم لاهور نه ډاکټر صاحب السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام
ډاکټر زما د دې مسله کوي زما ویټ هم نشته نو 60 کیلو زما وزن دی او زه د دې ګولې استعمالوم او بس زما دې په یو ورځ شوټ ډېره زیاته شوټ یا وزن څونه دی جی 60 کیلو وزن دی زما عمر زما 50 سال دی ٹھیک ده نو 60 کیلو وزن خو دونه بد وزن نه دی 60 کیلو خو ښه وزن دی بی پی زما ډېره زیاته هاي نو ای کې بیا کتن دا دی چې بی پی برک بی پی چې زیات دی نو ای نور وجه خو نه دی نو ای کې تاسو ته د زړه ایکو کون پکار ده او کارډیالوجیسټ ته خون پکار ده جی نو او باقی د بلډ پریشر دوايانې اشتن پکار دي نو وزن خو ټیک دی وزن 60 کیلو څخه دونه ډیر وزن نه دی ټیک دی جی صحیح ده جی نو دا بانو خور او د تپوس کو د دې وزن خو واقعي اس وزن نه دی 60 کیلو خو دونه سو وزن نه دی خلک ډیر زیات لکه چې د چا 90 یا 100 مطلب لسکم سل یا سل یا یو سل لس دا یو مریض چې تاسو کوم خو دلته یعنی یو سل یو کم نوي وزن دا تاسو ته مونږ یو مریض خو دلته چې ډاکټر صاحب بوله علاج وکړو اوس د دې سونه وزن دی دوست تقریبا 53 54 کیلو وزن کم کړی دا د دوه میاشتې وشو ماشاءالله نو یو کال کې ټارګټ چي نو د لپاره یعنی 75 کیلو چې د ایکسس ویټ کم کی دی په ټوټل سونه وزن تراشي لکه دی نو د هایټ حساب سره د آیډیل وزن 70 کیلو پکار دی نو دی بعد 90 95 منث تر ورسې دی خو د دنه ما یعنی 100 کیلو وزن کم 100 کیلو وزن مکم 100 کیلو وزن مته کم شي نه دا په ورزشونو کیږي اکثر خلک دا وایي کنه چې راګنه مطلب دا دی یریږي یو ذهن کې ډور ډیر وزن سره جی ایکسرسایز کیږي نو ولې چې لګونګ یو ګرځي یا 2 پونه یو خېږي نو د دای ساه خراب شي جی السلام علیکم موږ سره کال دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام نو څو خبرې کوي کم زنه خبرې کوي جی زه خو خان خبرې کوم د دوبۍ نه دوبۍ نه جی وروره څه تپوس وکول غواړي ډاکټر صاحب نه یاره زه خو ډاکټر صاحب نه دلته په دې سر کې څه غوټې غونډې کېدي نو هغه ما چې د دې تپوس ته وکړم چې اپریشن یې وکړو کسي چلو په کوم ځای کې غوټې دي په دې سر کې سر کې ښه جي جواب تاسو له درکو نو سر کې کو غوټې نو مخ کې سرجن ته وخی جی او زیاده تر دا غوټې چې نو دا څه خطرناک غوټې نه دا زیاده تر سبیشس سیسټ یا دا سه غیر مضره غوټې وي خو که تاسو تنګای یا ګمنس کونه کې خوږیږي یا بلیډ کیږي وینه ترازی درد کوي نو بیا وباسئ دا خو بس جسټ آی سنکای او ما غلطه به وباسئ جی موږ سره یو بل ټلیفون کال دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جی تاسو شکر دی جی الحمدلله نو څو خبرې کوي د کم ځای خبرې کوي سردار خبرې کوم چې د شانګلې نه ډاکټر صاحب د وزن په حواله سره تاسو خبرې وکړې کنه جی جی نو جدا زمونږ هم دا مسله د وزن لږ سیواله ورته کوم ډیر زیات خو بیا ما هغه سره نه کوي څومره وزن دی یاره زما 98 کیلو وزن دی 32 سال عمر دی او دا وزن ستا سیوا دی صحیح ده او 32 سال دی عمر هم دی دا کوم خو مزه نه کوي نو ډاکټر صاحب څه جواب دی لور کول غواړي نو ګورئ چې وزن کمونه لپاره ټولو نړمنې سټپ خو همدا دی چې ډایټ او ایکسرسایز سره وزن کم کړي ټیک ده چې نو چې څنګه دای اټمپټس کړي دي خو فیلډ اټمپټس دي یا ډیره موده به سبا ته دی وزن به سبا ته کم کړي می خو بیا به مینټین ساتونو کې دای ته پرابلم نو اوس د دای کیس کې چې نو سرجری انډیکیټډ ده نو د دای لپاره هم د داسې مریضانو لپاره بیریاټریک سرجری صحیح ده چې د دای د معدې سایز چې دی چا وړو کې سردار ډاکټر صاحب د وینا مقصد دا دی چې تا د لپاره سرجری لکه ته د دې لپاره لکه غوره پیشنټ ته اوس د سرجری نه بغیر ورزشونو باندې دا وزن نشي کمولی او چې دا سرجری ته وکړي دا اوس ما تصویرونه وښودل په دې پروګرام کې د یو زنانه د یو سړي چې کوم د هغه یو کم یو سل نوي لکه یو سل نوي نه صرف یو کیجي کم کنه یو سل یو کم یو نوي کنه دومره د هغه وزن یو سل نوي کا لس کم 200 کیلو کا کپیزان پوهه ټیک شو او هغه په یو څو میاشتو کې 80 کیلو وزن کم کړی او دا ان کنټرولډ هایپرټنشن هم بلډ پریشر به ډیر زیات سیوا او د دوه ګولیانې اچولې بلډ پریشر اوس هغه بلډ پریشر مسله بلډ پریشر مسله ټیک دا اوس د اس قسم ګولیانې نه واه تقریبا 80% خلکو کې چې وزن کم شي د اپریشن نه بعد نو دای شوګر او بلډ پریشر چې دی نو رک شي زبردست یو کال دی موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام جناب
روسو خبرې کوي د کوم ځای نه خبرې کوي؟ زه خو جی خان خبرې کوم. خان تاسو سره اوس خبره ونه شوه؟ نه که نه هغه خو کټ کو یار، هغه خو بس تاسو ته ډایرکټ کال دغه کول چې کوم نه نو ملګري تا د سر د غوټو خبره کړې وه، ډاکټر صاحب تعالی جواب درکو چې دا څه مسله نه په دې سر کې چې کومې غوټې که نه. او زمونږ د دې پروګرام چې کوم موضوع دی هغه غټوالی دی. ډاکټر صاحب چې دا د غټوالي علاج کوي، لکه چې کوم مریضان غټوالي که نه، نو چې فرض کړو ستا په سر کې څه مسله ده نو د هر مرض دپاره ځان له ډاکټر یي که نه. ډاکټر صاحب چې دی د غټوالي علاج کوي، یا ستا په معده کې څه داسې مسله وي تیزابیت وي او هغه تیزابیت بره رواني او هغه نه ټیک کېدونکی که نه، نو د داسې څیزونو ډاکټر صاحب سرجري کوي. دا د سر د غوټو مسله چې ده او تا ته بیا هم دا وویل چې یاره دا څه مسلې والا خبره نه ده، که بهرحال ته په ګمنځه کې یا خوږېږي یا هغې نه وینه راځي نو بیا ته د دې څه دغه کولی شو، پریشانه کېږه ما دا څه دونه د مسلې خبره دا ډېرو خلکو ته صحیح ده جي. وخت شوی د وړې غونې دمې دماغ لو بیا راځو تاسو په خدمت کې. پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام دی روغ صحت او موږ سره ناست دی جي ډاکټر صہیب خان صاحب، او کوم چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې ویلي چې دیو د غټوالي علاج کوي د اپریشن په ذریعه، او دا اپریشن د کیمرو په ذریعه باندې کیږي. هېڅ څه لوی لوی کټونه پکې نه کیږي، څه زخمونه غټ نه لګي، څه غوښې تاسو نه سیري، خو معمولي نن دا سبا دا ډیجیټل دور دی، معمولي سورو سره چې دی دا لیزر په طریقې باندې وایي یا څنګه چې هغه اپریشن کیږي نو دقه شانتې دا وي، نو دا ستاسو علاج کیږي او بیا ډېر زر تاسو ته چې دی په میاشتو کې تاسو خپل وزن کموي. موږ سره ټلیفون کال دی ډاکټر صاحب دا به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساتي څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله. رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ د اسلام آباد پولیس نه د دفتر نه آی ټي پي نه خبر کوم. زوال حسین. ښه زوال حسین صاحب څه به ویل غواړئ پروګرام کې؟ ما ته جي د خوني به یسرو څه مسله وانته بادي ښه کان او دې سره د معدې ګیس ډېر زیات جوړېږي، نو ډاکټر صاحب د دې متعلق ما ته به څه وایي؟ د دیو خو جي وایي خوني بواسیر دی ستاسو؟ اچھا دیو څه د بواسیر مسله وه وایي چې د معدې کې ډېر زیات تیزابیت شانتې جوړېږي. نو بس معده کې تیزابیت چې نو یو خو ټولو نه مخکې دا کتن پکار دی چې تریخي کې کاڼي خو نشته، نو الټراساونډ آپ بې ضرره ټیسټ دی الټراساونډ ټولو نه مخکې کول پکار. اوس به جي د غټوالي او د غټې خېټې نه راشو دې بل طرف ته. د کومو خلکو ته چې دا مسله چې لکه مطلب دا دی دا مسله بلکې تاسو وایي چې دا کمې مسلې په دې کې راځي، دا خو زه دا یو مسله پکې یادوم که نه. غټوالي سره چې دی که نه نو زیاتره چا اوس چې کم خلک اوور ویټ نو هغې کې هم دا معدې والا مسلې ډېرې د نورو خلکو کې سلیم خلکو کې هم خو معدې والا دا غټوال چې څوک غټي نو هغې کې دا مسله د اسوفیګو ګیسټریک معاملې باندې به لږ رڼا اچوي. خو موږ سره یو کال دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولجانه څنګه هلک؟ شکر دی الحمدلله. وروره څوک خبرې کوي او کوم ځای نه؟ زه هریپور نه خبرې کوم. شهاب خان. ښه شهاب خان پروګرام کې درته هرکلی وایو او دا وایي چې پروګرام کې به څه ویل غواړئ؟ ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ډېر مزیدار او ښکلی پروګرام ستاسو روان دی ډاکټر صاحب سره. مهرباني. او ډاکټر صاحب نه ما دا تپوس کوو چې زما ایج دی 47. جی 74 کېجي زما ویټ دی. نو زه وایم چې د خپل ویټ تقریبا 4 کېجي نور کم کړم، دا به څنګه کمیږي؟ زه خو واک ډېر زیات کوم، تقریبا 3-4 کیلومتر روزانه واک کوم. نو بس دا خو ډېر اسان دی. 4 کیلو وزن کمول خو هېڅ مسله نشته. هغې دپاره خدای چې خپل ډایټ چې دی نو هلک چینج کوي. هسې هم د امریکن هارټ اسوسیشن چې کوم ریکمنډیشن دی ډایټ کې نو دا دی چې مونږ هر قسم کاربس چې دی چې دی چې مونږ پرېږدو. څه کې یعنی بیکری آیټمز دی، پیزا ده، برګر دی، چپس پوټیټو والا سره ریلیټډ فرایډ سیزونه چې دي نو دا سیزونه چې دي نو دا پرېږدو. پښتو کې مالا اوس د دې ټکې مې مخې ته نه راځي. دا څه چې موږ سره کوو لکه مطلب ډیپ فرای سیزونه دا هم موږ انګلیش کې وایو که نه، پښتو ټکې مې ولټو. او بل دا چې سبزیانې چې دي نو خپل ډایټ کې موږ ډېرې کو، او چې کله وږی شي سړی نو هغه ټایم فروټس وغیره خوري. نو فروټس او ویجیټیبلز او چې کوم دغه دي دالونه وغیره نو دې سره چې دی نو وزن نه ډېرېږي. نو ایکسرسایز تاسو مخکې نه ماشاءالله کوئ نو دا 2-3 کیلو وزن کمول خو ډېر ایزي دی تاسو. ټیک شو جي. ډېره مهرباني تاسو ته پروګرام ته کال. د پروګرام وخت هم په ختمېدو دی. ډاکټر صاحب په اخره کې صرف په دې اسوفیګو ګیسټریک مسلې باندې او د دې په حل باندې خبره اتره وکړئ. او د ډاکټر صاحب نمبر چې دی هغه په
ښه نو ډېر شی ټایم دی او ما ته نور وایي چې یاره ټایم لږ پاتې دی نو تا ښه صحیح ده ټایم شته دی هغه زه پوه نه شوم خو بهرحال ښه جي د ګیسټ نو د مسئله باندې خبره وکړئ جي اسوفیګو ګیسټریک مسله چې اسوفیګو ګیسټریک دا خو چې کومه سپیشلیټي زما دا دای نوم دی کنه نو اسوفیګس وای د خوراک چې کوم د غذا چې کومه نالی د خوراک نالی چې کومه ده او ایته اسوفیګس وای او ګیسټریک وای معدې سره ریلیټډ چې څونه پرابلمټیک نو معده کې تیزابیت چې دی نو مریضانو ته اکثر دی چې خېټه کې د خېټې برنۍ حصه کې درد دی یا ایته هیوینس فیل کیږي یا ګیس فیل کیږي یا د سینې چې کوم د هډوکې منځ والا هډوکې دی نو د دې وروستو ایته جلن محسوس کیږي سوځي یا تروې اوبه خولې ته راځي نو دا ټول څیزونه چې نو دا معدې یا د خوراک نالۍ سره ریلیټډ چې کوم پرابلمز دي نو هغې سره بعض اوقات ټولو نه موسټ کامن شی بعض اوقات ډاکټران مس کوي دا چې جسټ الټراساونډ وکړي نو هغې باندې تریخې کې کاڼي نو دا یې چې اپریشن وکړي نو دا ټولې مسلې 50-55% مسلې چې نو هغه حل شي باقي چې بیا موږ مریض ایوالویټ کوو دا یې چې دې کې 4-5 قسمه مختلف بیماریانې دي د معدې او د خوراک نالۍ نه ریلیټډ نو هغې کې بیا چې ضرورت پیښ شي نو بیا موږ انډوسکوپي هم کوو انډوسکوپي نن سبا چې نو د 5-6 منټو پروسیجر نه څه درد یې هغې کې نه بېهوشه نو هغې کې وګورئ چې د معدې او خوراک نالۍ کې څه مسله خو نه ده نو بعض اوقات د معدې او د خوراک نالۍ منځ کې هرنیه جوړه شوې هغه ځای روز شوی جی روز شوی نو د معدې چې کوم کانټینټس دي د معده کې چې کوم د خوراک پارټیکلز دي نو بره طرف ته راځي یا د معده چې کوم تیزاب جوړی نو د خوراک نالۍ طرف ته راځي نو د وجې هغه تیزابیت موږ ته په سینه کې فیل کېږي نو د دې سرجري چې نو هم موږ همدغه لیپروسکوپیک کوو بالکل دا یعنی اوس د وروستو میاشت دوو کې ما ډېر ینګ پیشنټس هم دې پرابلم سره ټریټ کړل او الحمدلله ټول چې دی نو د اپریشن نه بعد هغې چې کوم د رایسک او موټیلیم او داسې دوایانې چې دي نو هغې ته د دې ضرورت بیا نه او هغې خوراک کونه کې هغې ته څه پرابلم نه او دغه مسله ماشاءالله یو ټلیفون کال دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جلیل صاحب زه بانو خبره کوم خو وختي کال کټ شو زما بانو خورې تاسو ته خو ډاکټر صاحب دا جواب درکړه که نه چې ستاسو وزن چې دی هغه بالکل ټیک دی دا 80 کیلو نه جی سوري زه معذرت غواړم خبره ما پوره ونه ده ما کال کټ شو ما ځکه کال په دوباره مې وکړلو ښه زما زه ګولم لکه د بي پي استعمالوم او زما دا شولډر او دا ګردن ته دا دومره درد کوي که نه چې زه چې مونځ کوم نو سلام هم زه داسې نشم جار بس زما دومره زیات درد کوي زه پلیز ډاکټر صاحب ته چې لږ غوندې ما له څه وښیه او تاسو به ډېره زیاته مننه یم زه ستاسو د ټیم پوره ټیم شکریه ادا کوم چې زما کال په دوباره اوچت کړو تاسو ته یې درکړو زه ډېره شکرګزاره یم مهرباني نو خورې بس د دې لپاره چې دی نو چې کوم د هډوکو سرجني یا چې کوم د مورو سرجن نیورو سرجن نو هغه وښایي ټیک ده چې د دې ایم آر آی کون پکار ده چې د سټ هډوکي چې کوم دي نو هغې کې بعض اوقات ګیپ کم شي نو چې کوم د نروس د بجلۍ تارونه چې کوم د هغې منځ کې تیریږي نو بعض اوقات پریس کېږي ټیک ده نو هغې د وجې هم همدا مسله کېږي نو ارتوپیډک سرجن ته وښایئ او یا نیورو سرجن ته وښایئ دا زونګز نه ریلیټډ مسله نه ده جي صحیح شوه پوه شئ په دې خبره باندې ډاکټر صاحب چې دی دا د غټوالي چې دی د هغې سرجري کوي یا په معده کې څه تیزابیت وي د هغې سرجري کوي دا مسله چې ده دا د ډاکټر صاحب سره ریلیټډ نه ده تاسو د هرې مسلې یو سپیشلیسټ ډاکټر یې که نه جي دا چې مسله د کوم ډاکټر د هغه ډاکټر ته تاسو وښایئ ځان ډېره مننه چې تاسو کال کړو پروګرام کې وخت لا اوس هم شته دی نور نو موږ به په دې باندې خبره اتره کوو جي تاسو وایي چې دا مسله لکه د پیشنټس کې راځي که نه دا دغه والا چې دغه برنی ځای چې دی دا روز شي دا نیچرلی واپس ریپیر کېدی نه شي دوباره نو دې ته ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس ډیزیز وایي ګرډ ورته وایي ټیک ده چې یعنې د معدې کانټینټس چې دي د معدې چې څونه مواد دی یا تیزابیت دی نو بره طرف ته زور کوي لیکوډ شانتې راځي بره که نه بره طرف ته بالکل یعنې ریفلکس کېږي الټا ته راځي اکثر نو موږ هغه ویلف هغه دای چې کوم ویلف وي د معدې او د خوراک نالۍ منځ کې هغه انکامپیټنټ شوی یا لږ کمزوری شوی ټیک ده نو هغه ویلف چې دی نو همونږ کمپیټنټ کوو هر یعنې ریپیر کوو یو قسم ته اچھا دې کې خو تاسو داسې کار کوئ چې تاسو د معدې سایز کموي که نه
پرې غټوالي په علاج کې دې کې د دې والو سره تاسو نو آی کې دا چې موږ د خوراک نالی او د معدې چې کوم جنکشن دی هغه مضبوط کو ټیک ده اچھا عوام هم دغه ټانکو سره کوو او لیپروسکوپیکلی کوو پورا خېټه کولاوه نه موږ د هغې دپاره صحیح او د هغې سایډ افیکټس وغیره داسې خاص نه سایډ افیکټس نه چې اپریټ نه کوي نو سایډ افیکټس دی او چې اپریټ یې نه کوي نو بعض اوقات دا پرابلم چې دی نو دا کینسر ته هم شفټ کېږي د خوراک نه ولې چې خوراک نالی خدای جوړه کړې د تیزاب دپاره ماحول یې دا نه دی جوړ کړی ټیک نو هغې کې چې د معدې تیزابیت بره طرف ته ځي نو بیا د خوراک نالی کې کینسر کېدنو هم چانس وي نو دا ټریټ کول پکار د دې ټریټمنټ ډېر ضروري پکار دی نو د غټوالي حوالې سره که تاسو ته څه مسله یا د معدې د تیزابیت حوالې سره څه مسله یا خېټه ستاسو ډېره غټوي باقي جسم هم ټکي نو تاسو د ډاکټر صاحب نمبر چې دی ذاتي دا نوٹ کړئ او د دې پروګرام ختمېدو نه پس تاسو سره رابطه کولی شئ شفا انټرنیشنل هاسپټل کې دیو کینی چې هلته د دیو کلینک دی او د دیو نمبر دی 0316 1288-968 زه ریپیټ کوم د دیو نمبر 0316 1288-968 شفا انټرنیشنل هاسپټل اسلام آباد ته تاسو چې دی راتلی شئ او دوی ته خپل مریض یا که تاسو په خپله په دې مسله کې ګیرئ نو تاسو چې دی دا مسله ورته ښودلی شئ او د دوی نه ټریټمنټ اخیستی شئ ډاکټر صاحب د پروګرام مخ په راغونډېدو دی زه یم چې اخره کې تاسو څه میسج ورکول غواړئ آیا میسج خو زه کله نه کله زما ذهن کې داسې راځي چې د صحت په حوالې باندې مونږ بالکل توجه نه ورکوو خپل ځان له خپل د غلم زور ورکړی بنګلو له یا ځمکو له یا نور ډېرو څیزونو نه هغې باندې مونږ کروڑونو روپۍ ولګوو خو که د صحت په هکله باندې یو 50 شپېته زره یا لک روپۍ لګېدلي نو په هغې به مونږ 1400 ځل سوچ کوو په دې هکله تاسو څه وایئ ځکه چې ما دا یو پیشنټ کوم وکتو دا چې بیخي ګټ و که نه او اوس هغه ماشاءالله خپل کار مار کوي 200 کیلو د هغه وزن او اوس هغه ماشاءالله ښه ښکلی ولاړ دی او خپل ورکشاپ مخې ته ولاړ دی ښه خپل کار کوي په دې هکله تاسو څه وایئ نو یو ټولو نه مخکې خدای چې اوبیسټي او دې نه سټیګما نه جوړول پکار اوبیسټي د چا په بس کې نه ده چې هغه ځان غټ نه کړي دا بس یو بیماري ده ټیک ده نو چې کوم اوبیس خلک نو د هغې مذاق نه اړول پکار او یو سټیګما نه جوړول ولې چې دا د یو شی داسې شی چې دا د هغه وس کې نه دی خو مریض ته پکار دی چې د هغې دپاره از چې دی نو هم هغه شی ورلوک کوي نه چې کم از کم د هغې دپاره لږ کیرفول شي ډاکټر سرجن ته ځان وښایي ډاکټر ته ځان وښایي او د هغې حساب سره ډایټ یا سرجري یا میډیسن چې کوم هم دي چې دا مکمل ایوالویشن وشي او د هغې مطابق دا ټریټمنټ شروع شي ولې چې دا اوبیسټي چې دا نو د هغې د وجې د هارټ اټیک کېږي د شوګر شره چې دا نو ډېرېږي که شوګر ورسره وي نو هغه انکنټرول دي د انسولین څونه ریسپټرز چې زموږ په باډي کې د غټ سړي نو چې د چا فیټس ډېر نو انسولین دوایي هغې باندې اړو اثر نه کوي ولې چې ریسپټرز چې نو هغې کې مخکې نه ریزسټنس راغلی چې کله وزن کم شي نو انسولین ریسپټر چې د هغې سنسیټیویټي ښه شي او که انسولین علي یا د شوګر کمونې چې کوم دوایانې ګولیانې نو الله څخه اثر کون شروع کړي او بعض خلکو کې خو د زیاتره خلکو کې چې د چا موږ دا سرجري وکړو هغې کې انسولین او د دې دوایانو ضرورت نه پاتې کېږي ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلئ موږ دومره قیمتي وخت راکړو او خلکو ته هم ډېرې مهمې چې د خبرې اترې وکړې یو د غټوالي علاج کولو سره یا د دې سرجري کولو سره تاسو د دومره لویو مسلو نه چې دی بچ پاتې کېدی شي د پروګرام کتلو لپاره ډېره مننه او انشاءالله که ژوند وفا وکړه بیا به انشاءالله ډاکټر صاحب او زه ستاسو په خدمت کې راځو راتلونکي دې ورځ باندې په دقه ټایم باندې انشاءالله تر هغه وخته پورې د الله په امان